السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم دین محمد خان او دا ټیم تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل. تاسو که زمونږ چینل سبسکرایب کړی نه نو سبسکرایب یې کړئ، شیر یې کړئ او لایک یې کړئ. تاسو سره راتلونکي ویډیوګانې تاسو سره شیر کیږي. د سټي ډیویژن پېښور پولیس چې کوم دی یو کاروایي کړې چې په هغې کې په ګڼ شمېر کې موټرسایکلې او ګاډي برآمد کړي دي او 3 ملزمان پکې ګرفتار دي. دې کې 3 ملزمانو کې چې کوم دی 2 ملزمان افغانین دي، افغانستان همسایه ملک سره تعلق ساتي، او دا یو چې کوم دی دا د پېښور دی، محله جوګنشاه دی. دا کاروایونه چې کوم دي مختلفو کاروایونو کې دا موټرسایکل او ګاډي ریکور شوي دي او دا دواړه کاروایونه چې دی تانا شاه قبول او تانا خان رازق شهید کاروایونه دي. دې حوالې سره به موږ پولیس افیشل سره هم خبرې کوو او دې نه پس چې کوم دی خلکو ته به ګاډي هم چې چا نه پټ شوي دي هغه خلکو ته به چې دی اس پی سی ټي شاهد عدنان صاحب چې دی چابین هم حواله کوي. تازه موږ سره دي دا وخت موږ اس پی سی ټي شاهد عدنان صاحب سره ولاړ یو. ټول مخکې خو موږ خراج تحسین پیش کوو دي ته چې دومره ښایسته او غټه کاروایي وکړله، په هغې کې دې موټرسایکلې او موټر په ګڼ شمېر کې برآمد کړلې. اچھا جی ټول مخکې جی تاسو ته خراج تحسین پیش کوو. دا ملزمان څنګه ګرفتار شولو او دا ګاډي کوم ځای نه برآمد شو؟ د سټي کې یو قوه شوی یو ابوبکر نوم کس و، هغه نه موټرسایکل ورکه شوه، غلا شوه. هغه بیا رال تاڼې ته راپورټ وکړو، بیا ایس ایچ او او ډي ایس پي دې باندې فورن اکشن واخیستو او د موټرسایکل سره د ملزم گرفتار کو. موټرسایکل هم ریکور شو. بیا سی سی پی او صاحب ډاکټر میاں سعید صاحب او ایس ایس پی آپریشن فرهان سره هغه موږ ته ډایرکشن راکړه چې تاسو پراپر دې باندې یو ټیم جوړ کو او پراپر دې باندې تاسو نو ریکوریز هم وکړو. دې ملزم نه د ملزم یو تر د شمس د ملزم او د تر د افغانیان دي، افغان مهاجر دي. کله موږ پراپر انټرویو کو دوته خو دې نه موږ چې موټرسایکل نور هم ریکور کړي. هغه چې موټرسایکل کم دي یو دو هغه ځای نه غلا کړی، اشنګري حدود نه یو کوتوالي حدود نه غلا کړی او 7 موټرسایکل موږ دې نه ریکور کړي. دا د څو تاڼو د حدودونو دا موټرسایکل او دا ګاډي پټ شوي؟ دا ټوټل زموږ 4 تاڼې دي، ټوټل سټي حدود ول تاڼې دي. هغه نه د 3 واړه موټرې هم او دا کم 8 موټرسایکل دي ټوټل. خو دا ټول سټي حدود نه غلا شوي او الحمدلله ټول موږ ریکور. ابتدایي تفتیش کې ملزمانو څه ویل چې د دې طریقې واردات څنګه و؟ د کوم موټرسایکل والدي دا خو افغانیان دي او دو لکه مونږ غریبان هم الګ دو اوازه دا هم کې دا دین علاوه هم غلط کارونه کوي. خرچه پورا کون نه پر بیا سټي کې دا غلې کولې. دا کم 2 موټر دي الټو، دا یو خالد نوم ملزم دا هغه غلا کړي، اوس هغه مفروض هغه گرفتاری نه پر مونږ لګیا او دا کم بل الټو دا د هم مونږ ریکور کړی دا، لیکن ملزم دی ول هم مفروض دا. کوم خلک چې سنیچینګ کوي یا کریمینلز دی هغې له تاسو پیغام ورکوي؟ هغه ته خو کلیر کټ پالیسی دا سی سی پی او صاحب ول ایس ایس پی صاحب ول ما ول هم کې کم سخت نه سخت کاروایی وي قانوني مو هغه په خلاف کوو. دې حوالې سره خو تاسو ناکهبندۍ هم لګولې ځي په ځي باندې ښار په مختلفو حدودو کې تاسو د مختلفو تاڼو په حدودو کې؟ بالکل جی دې متعلق سهار هم ناکهبندي کوو، ماښام ته هم ناکهبندي کوو. مقصد هغه ده چې عام پبلک ته عام عوام ته تحفظ هم وي، ریلیف هم وي. هغه شپې راوځي خو هغه ته خوف نه وي چې یار اوس غل یا سنیچر راځي او ما ته نقصان راکړي او هغه باندې الحمدلله ډېر زیات کنټرول هم. موږ ایس ایچ او خان رازق شهید ریاض خان افریدي سره ولاړ یو. دې نه معلومات کوو چې دا راته ووایي چې ستاسو د تاڼې د حدود نه څومره موټرسایکل پټې شوي او څومره چې دی برآمد شوي دي او څو ملزمان ګرفتار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مهرباني. دا زما د تاڼې نه 2 موټرسایکلې دا راپورټونه موږ داسې شوي. بیا چې موږ کله دا ګینګ ونیولو دا جواد او شمس الدین دې نه موږ 2 موټرسایکلې دی وي چې دا موږ ان د سپاټ بوتلې دي او خرڅې کړي دي. بیا دې نه موږ دا ریکور کړلې دي. د دې طریقې واردات څه ابتدایي تفتیش کې ملزمانو څه ویل؟ کیسهخوانۍ بازار له به کس راغلو سودا پسې هغوی به موټرسایکل ودرولو لاک به یې کړلو، دوی به هغه تاله کولاو کړله او دوی به بس موټرسایکل تارونه به یې کټ کړلو، هغه به یې ډایرکټ کړلو، موټرسایکل به یې بوت به ډایرکټ. دوی به دا موټرسایکل به چېرته خرڅولو؟ دوی به مختلف پېښور کې مختلف ځای کې وایي چې یاره باړه کې مونږ خرڅ کړي دي، په پیشتخره کې مونږ خرڅ کړي دي، سربند کې مونږ خرڅ کړي دي. دې نه مخکې دا داسې وارداتونو کې ملوث وو که نه دا پیله ځل دي؟ او شوي دي 3 تاڼې دي چې هغې باندې داسې فایر شته دوی باندې د موټرسایکلو چې هغه دې کې ملوث. خان رازق شهید ایس ایچ او سره خبرو نه پس اوس موږ سره دا وخت ایس ایچ او شاه قبول حشمت خان ولاړ دی. دې نه معلومات کوو چې څومره ملزمان ګرفتار شوي دي سر او
دا راته ووایي چې ابتدایي تفتیش کې دوی څه وویل؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ چې دا کم وقوع شو مدیر راغی دغه په مدیریت کې مونږ ریپورت درج کړو، هغه موږ په دې کې مونږ تفتیش وکړو، معلومات هم وکړو، ملزم هم پکې اریسټ کړو، موټر سایکل هم ترې ریکور کړی، فردن د مزید انټروګیشن او د تفتیش لپاره انویسټیګیشن ته حواله کړی، سبا به عدالت کې پیش کړو، فردن چې سره شي به ستاسو مخې ته پیش کړو. ستاسو د تانې په حدود کې چې دی څومره موټر سایکل او څومره ګاډي چې دی ورک شوي؟ زما خو سرې درس چې کوم دی دا یو موټر سایکل روک شوی و، هغه خدای پاک پیدا کړو په محنت سره، او د سی سی پی صاحب په حکم محکم دا هم ویل کېږي چې دې کې کم 3 ملزمان دي، دې کې 2 ملزمان د همسایه ملک افغانستان سره تعلق دی او دا یو د پېښور دی. هغه جی هغه دوه چې کوم دی هغه د خان نازک تانې سره تعلق ساتي چې هغه افغان مهاجر دی او هغه د هغې سره تعلق ساتي. دا یو چې زما دی دا د جوکنشا اوسېدونکی دی او د پېښور سیمې سره تعلق ساتي. دې نه مخکې چې کوم دا موټر سایکل پټې شوي راپټې شوي دي نو هغې سره لکه دې ملزمانو چې دې مخکې څه وارداتونه کړي که نه دا پیل ځل دی چې کوم ګرفتار دي اوس فردن به ترېنه نور مزید معلومات کوو. موږ ته خو سرې درس دا یو ترېنه ریکور شوی دی او مزید دپاره به ترېنه معلومات کوو، بیا به تاسو سره شیر کوو. کوم چې اصل مالکان دي د ګاډو هغې ته تاسو چابیانې واپس کړئ؟ بالکل جی د صاحب په لاس باندې ورته موږ چابیانې موږ واپس سره بل مدعي ولاړ دی چې د هغې نه موټر سایکل پټ شوی او هغې سره خبرې کوو چې دا څه وایي. اچھا جي ستاسو نوم څه دی؟ ټول نه مخکې خپل تعارف وکړئ، تاسو نه چې کوم موټر سایکل ورک شوی یا ګاډی ورک شوی دا کوم ځای نه دغه شوی، تاسو چېرته راغلي وئ سم کولو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حسنین دی، د کاکشالو سره تعلق ساتم. مونږ داسې پیر ورځ وه ماښام ټایم څنګه چې ملګري خپلو کې راوځي اکثر له دا بار خوراک له نو مونږ راووتو دلته دا بیکري د سلمان، نو هلته کې مونږ برګر خوړلو، نو مینیمم به مونږ داسې نیمه ګنټه اړولي چې دننه مونږ کېناستل چې نیمه ګنټه پس مونږ راووتو نو مونږ کتل چې زمونږ بایک نشته دی. اول خو مونږ ویل کېدی چې چا داسې مخکې وروسته کړي اکثر لا داسې کېږي، نو مونږ پیدا نه کړو. نو بیا لاړو مونږ کیمرې چک کړې، نو دې هغې کې داسې راغلو چې کس بوتلی دی. بیا مونږ رالو شاه کابل تاڼې ایس ایچ او صاحب د اشمت خان دوی ته چې مونږ څه ټایم رالو، دوی په هغه ټایم باندې ایکشن واخیستو، ریپورټ یې ولیکلو زمونږ او په خپله باندې مونږ سره لاړل، هغه دي سروې هم وکړه، کیمرې هم چک کړې او مونږ د دوی د کارکردګۍ نه ډېر متاثره یو چې پروفیشنلیزم مظاهره یې وکړم. په ویدن 3 ډیز مونږ له غلم ګیر کو او د بایک هم بالکل. دا وخت موږ سره یو مدعي ولاړ دی چې د هغې ګاډی هم ورک شوی و او ګاډی برآمد شوی دی. دا وخت اوس موږ هغې سره ولاړ یو، خبرې کوو سره. اچھا جي دا راته ووایي ټول نه مخکې خپل تعارف وکړئ او دا ووایي چې تاسو نه څه ورک شوي او څو ورځې پسې برآمد کړو، پولیس نه څومره مطمئن یې؟ زما چې کوم دی نوم اسحاق علي شاه دی، پرنسپل ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول کې پرنسپل یم او دا ګاډی چې کوم دی زمانه په 31 تاریخ باندې ورک شوی و، 13 میاشتې 31 تاریخ باندې او ګور دی چې کوم دی بیا ډېر زر پیدا کو. ما چې کله دا ورک شو نو هغه ټایم کې پولیس سره چې ما رابطه وکړه دوی ټول په حرکت کې رالو او مخې سره دی چې کوم دی دغه مو کو کیسې وایرل کو او بیا چې کوم دی هغه ټایم پیدا نه شو، بیا مختلف کیمرې 2-3 ورځې پس چې کوم دی وکتې نو دا مونږ ته پته ولګېده چې باړې ته وتی دی ګاډی او دی چې کوم دی په هغې کې پوره تعاون مونږ سره وکړو. تاسو چېرته راغلي وئ؟ ګاډی هم چېرته ودرولي وو او واپس څومره ټایم بعد راغلی چې دا ګاډی بیا نه و؟ زه چې کوم دی اسپتال ته راغلی وم، ما سره پیشنټ و او پیشنټ چې کوم دی هغې ما سره کاغذونه پاتې شو، هغې له ما کاغذونه ورکړل، زه 10 منټ پس واپس ګاډي چې رالم ګاډی په ځای نه و، مونږ مریضان راوستو ګاډي. ګاډی تاسو روډ باندې ودرولي؟ روډ باندې ما دا پارکینګ ته بوتلو خو چونکې پارکینګ کې دغه ټایم ځای نه و، بند و پارکینګ، نو ما داسې لږ مخکې کوم زه دا وکړم چې کوم دی زه واپس ګاډي لیدم دا کاغذونه ورکړم چې رالم ګاډی نه و، لږ ټایم کې نه و بس مخې سره پولیس کارکردګۍ نه کوم حده پورې 100% زه مطمئن یم او پولیس چې کوم دی ډېر هم د پولیس په سپورټ پیدا شو چې پولیس کوم دی مونږ دا کلو نه ویل کړی ګاډی خو بیا ناممکن و، پولیس په سپورټ باندې پیدا شوی دی، پولیس سپورټ کو پولیس پیدا کړی دی، نو دا د پولیس ډېر چې کوم دی مونږ سره ډېر زیات څنګه چې تاسو وکتلو چې موږ اس پی سی ټي سره هم خبرې وکړلې، د دواړو تاڼو اس ایچ اوګانو سره هم خبرې وکړلې، چې کوم مدعیانو هغې سره هم خبرې وکړلې. په دې کاروایانو کې چې کوم دی 2 موټر سایکلې او 3 ګاډي چې دی برآمد شوي دي او په دې کې 3 ملزمان چې کوم دی هغه نیول شوي دي. په دغه 3 ملزمانو کې 2 ملزمان چې دی هغه تعلق همسایه ملک افغانستان سره دي، یعنې افغانین دي، او یو چې کوم دی د پېښور دی محله جوګنشاه دی. او دا وه زموږ د نن ویډیو. زموږ به کوشش وي چې تاسو سره د کرایم حوالې سره ښې ویډیوګانې شیر کوو. ګرانو کتونکو اوس موږ له اجازت راکوئ، آینده به د نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د الله په امان.